ده الله سره خیانت کړي. تمام مفسرین من اوله الى اخره ټول متفق دي په دې باندې چې د الله په احکاماتو کې موږ او تاسو کمه او زیاتې کوو. امام بغوی رحمه الله معلم التنزيل کې ذکر کړي چې په فرایض کې کمه کول دا د الله سره خیانت کول دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت دا دی چې موږ او تاسو د پیغمبر اسلام سنت پریږدو او په هغه طریقو باندې عمل نه کوو او ټول زندګي کې نه راوړو چې زموږ او تاسو نبی محمد رسول الله موږ ته په میراث یې پرېښي دي. خپل کې یو بل سره خیانت دا دی چې موږ او تاسو الله رب عزت مسلمانان پیدا کړي، په یو اسلامي معاشره کې پیدا کړي، په اسلامي کور کې پیدا کړي، پلاران او نیکونه او دارنګه زموږ او ستاسې نسبونه د پخوا زمانې نه مسلمانان را روان دي. د الله اکبر اذان زموږ او ستاسې په غوږونو کې شوی دی او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې اقرار موږ او تاسې کوو. نو ټولو طالب العلمان وروڼو مې دا درخواست دی، پلارانو وروڼو میندو خپلو خپلوانو تاسو مشایخو ته دیني مراکزو ته د دین او د اسلام د زده کړې لپاره رالېږلي شئ او دې لپاره تاسو ته پیسې درکول کېږي، دې لپاره تاسو سره تکلیف او تګ او سختي تېرول کېږي چې تاسو به د اسلامي معاشرې لپاره یو دیني رهبران جوړېږئ او د اسلام لپاره به خدمت کوئ. موږ به انشاءالله د استادانو سره خیانت نه کوو، د اسلامي مراکزو سره به خیانت نه کوو، د پلارانو او خپلوانو مشرانو سره به خیانت نه کوو. متفق یاستئ انشاءالله که نه یاستئ ټول طالب العلمان؟ دویمه خبره مې دا ده، الله رب العزت فرمایي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. دا دین چې د دین مونو دا په وطنو باندې زده کېږي، وطنو باندې دا په کېناستونو باندې نه زده کېږي. یو سړی وایي په کور کې عالم شمه، دا سړی دروغجن دی. ټول کتابونه د تاریخ د تعلیم او د تعلم په دې باندې متفق دي. کور کې هیڅوک عالم نشي جوړېدلی او ائمو ذکر کړي دي نو څوک چې په کور کې علم حاصلوي دا په خطرناکو کسانو کې خطرناک سړی دی. ځان دې وساته. د علم دپاره سفر ته ضرورت دی، د علم دپاره تکلیف ته ضرورت دی، د علم دپاره وړوکې تبې ته ضرورت دی، د علم دپاره خپل ځان مشقت ورکولو ته ضرورت دی. د علماو کتابونه بیا تاسو وګورئ، هغه کتابونه چې زموږ د ائمو هغه د علم او د زده کړې او د فضیلت په باره کې لیکلي دي. د امام خطیب بغدادي کتابونه وګورئ، تذکرة السلام والمتكلم في ابن جماعه وګوره، الفقيه والمتفقه امام خطیب بغدادي وګوره، الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع وګوره، او بیا د امام نووي رحمه الله آداب الدارس والمدرس وګوره. د هغې خپل علم دپاره اصول راواخلئ او د علم دپاره سفرونه وکئ، تکلیفونه په ځان باندې تېر کئ، تنګې تېرې کئ. داسې مشایخو له علم وکئ چې هغه مستند خلک دي، داسې علماو له علم وکئ چې هغه مضبوط خلک دي، داسې خلکو له علم وکئ چې هغه خلک مستقیم ولاړ خلک دي. دا نه چې نن یو ځای کې دی او سبا بل ځای کې دی. د پیسو دپاره خپل دین خرڅئ، ایمان خرڅئ، عقیده خرڅئ او عمل خرڅئ. دغه شان خلک به علم نه کوو او انشاءالله خیر نه کوو. امام مسلم رحمه الله روایت ذکر کړی په مقدمه کې ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینه. دا علم چې دا دین دی او دین او چې د چا زده کې نو ورته وګوره چې دا سړی د علم د زده کولو دی که نه دی، قابل دی که نه دی. او زموږ استاد سره په تاریخ کې اوږده سلسله د علماو موجوده ده. یو د هغې نه امام بخاري رحمه الله دی. امام بخاري رحمه الله فرمایي وما تقریبا كتبت عن 1000 شیخ د زرو استادانو نه ما روایتونه ذکر کړي او لیکلي مې دي. د هر یو روایت سند راته یاد دی او حدیث راته یاد دی. دا په تکلیفونو باندې او په دردونو کړاوونو باندې علماو دغه شان تنګ او سختې تېرې کړي دي. انشاءالله همدغسې به د خیر سره کوو که نه به یې کوو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جماعت شعب التوحید والسنة، جماعت شعب التوحید